الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 157 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لدينا مخکې آیاتونو کې دا خبره تیره شوله چې دا الله جل شانه رحمت دا وسیع دی ورحمتي الله فرمایل زما رحمت وسعت فراخ دی کل شیء هر سیستا دینه مخکې دا آیات شدي نو الله فرمایل چې زما رحمت هر سیز د پاره فراخ دی نو ذهن کې دا خبر راځي چې دا الله رحمت هر یو سیز د پاره فراخ دی او هر یو سیز ته شامل دی نو مطلب دا نه دی چې بالفعل هر یو سیز مرحوم دی مطلب دا چې په هر سیز به رحم کیږي نو د سینه ده هغه د بر خپل شرایط دي چې په هغه شرایطو باندې برابر وي نو بیا به رحم کیږي او دغه شرطونه به نه وي بیا به رحم نه کیږي ځکه چې یو ډېر لوی صوفي بزرګ تر شوی دی عبد الله تستری رحمه الله د سره شیطان مناظره کړي و نو دی خاموشه کړي شیطان ورته وی چې الله فرمایي چې وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء زما رحمت ار یو سیس ته شامل دی دی په سيزونو کې د شیطان عبد الله تستری رحمه الله ته وی چې په دې سيزونو کې زوم یو سیز به نو الله وی هر سیز ته شامل دی نو شیطان وی زوم یو سیز ما فما بم الله رحم کی زم مرحوم کېږم فما بم د الله رحم کیږي جنت ته می داخل نو دلته کې عبد الله تستری رحمه الله خاموش کړو نو الله داغه جواب وکړو چې هر سیز ته شامل دی خو په دې اعتبار سره چې دا شرطونه بکی یو شرط پکې دا دی فساكتبها الله وی زرد جذب اولی کما دا خپل رحمت د چا د پاره للذین دها کسانو د پاره یتقون جاغي تقوا اختیاری ويؤتون الزکات او زکات ورکي والذین هم بآیاتنا یؤمنون او دوی زمون په آیاتونو باندې ایمان لري نو شیطان کې خدا خبرې نشته نو شیطان د الله د رحم نه اوت شیطان د الله د رحم نه اوت د الله رحم په شیطان باندې نکیږي په آخرت کې ځکه شیطان کې دا شرطونه نشته دی الله وی زبد هغه چا د بار رحمت لیکما چې هغه تقوا اختیاري پرهیزګاری اختیاري ځان د ګناه نه ساتي او زکات ورګي او زمون په آیاتونو ایمان لري یقین لري دا خبره شیطان کې نشته دی نو شیطان دی قوتو نو دلته کې يهوديان او نصارا را پاسېدل وینم خدا الله د رحمت تلان دی به یو الله په قیامت کې او په آخرت کې به مونږ باندې رحم کوي ځکه دا شرطونه هم کې شته دي کم شرطونه یتقون يهوديان او نصارا وی تقوا مونږ کې شته دي د ګنا نه ځان ساتو چې صحیح يهوديانی واقعي چې په خپل تورات باندې صحیح عمل کوي نو خامخاو به تقوا راځي یا صحیح عیسایانی په خپل انجیل صحیح عمل کوي نو خامخاو به تقوا راځي نغي ودا همونګ کو ويؤتون الزکات دا همونګ کو والذین هم بآیاتنا یؤمنون ایمانهم په د الله په یادونو باندې مونږ راوړو نو مونږ باندې به الله په قیامت کې دا کوي رحم کوي نو الله وسره بل شرط لګاو الذين يتبعون الرسول هاغه سان چې تابعداري کی الرسول د خاص د الف لام
چې په کوم سیز باندې داخل شین دا معرفه کوي دا د تعریف تبر راځي نو مطلب دا شو چې الرسول خاص پیغمبر یعنی د اخر زمانه پیغمبر دغه تابعداري کوي نو يهوديان او عیسایان دی د الله د رحم نه په آخرت کې اوتل ځکه چې دی د اخر زمانه د پیغمبر تابعداري هونه کوي اگر چې د خپل پیغمبر تابعداري وکړي خود نبی علیہ السلام تابعداري نه کوي نو دی د رحم نه اوتل دا سره شرط ها الذين ها کسان يتبعون الرسول چې هغه تابعداري کوي د رسول یعنی د نبی علیہ السلام کوم رسولو يتبعون چې دی تابعداري کوي نو دا خلکو باندې رحم کیږي بچا باندې رومبي شرطونه ذکر شو چې تقوا اختیاري زکات ورګي په آیاتونو ایمان لري تورات او انجیل کوم د الله آیاتونو باندې باندې خدای ایمان شته دي يهوديان او عیسایان چې مونږ هم د الله پر رحم کې داخلي په ورځ د قیامت نو الله داغه جواب کوی فرمایل چې الذين ها کسان يتبعون جدي تابعداري کی الرسول د رسول کوم رسول النبي چې نبی دی الاميه چې امي دی ان پړ دی د هغه نبی تابعداري کوي نو په دې خلکو باندې رحم کیږي رسول پیغام رسول والا نبی خبر ورکول والا الامي انبل ودي امي ته امي زګه وی چې دا نما خز دی چې کوم دی د امور ته ویل شي او د مور نه چې کله ماشوم پیدا شي نو په دغه ټیم کې درې هیڅ نه ورځي دی جټ نو د دې وجه نه نبی علیه السلام د امي وی خدا امي لفظ دا د عام خلکو د لپاره غیب دی امي صفت او سړی وی دا سړی جټ دا غیب دی دې په سن پويږي ان پړه دی پړه لیکانه دی دا غیب دی د عام خلکو مبارکي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق دا مدح دا صفت دی د نبی علیه السلام دا غرنګ دا د نبی علیه السلام د لپاره افتخار دی د فخر یو سیز دی ولی نبی علیه السلام د چا نه زده کړه نه د کړې په دنیا کې چاته نه د کېناس شوی او دا غیب وجود نبی علیه السلام د بهترین اخلاق د بهترین کردار د ناشنا علم چې هغه د ټول امت راغون شي د نبی علیه السلام زرمی سی علم د دې علم نه رسی د نبی علیه السلام کروڑمی اسی اخلاق ته ټول امت اخلاق نه رسی د بهترین اخلاق د بهترین علم او د بهترین کردار نو دا دومره صفاتونه په یو عام کس کې هغه ته نزد کړه نه د کړي دغه جمع کېدل یقینا چې دا معجزه ده او دا دغه شړي د لپاره افتخار دی زړه تعلیم یافته دی تعلیم یې کړی دی نو که د اخلاق برابر وي نو خلک وي دا د تعلیم نتیجه ده یو سړی تعلیم یې کړی دی ځان یې کړولی دی علم یې حاصل کړی دی او د سره ناشنا علم دی نو خلک وي دا خو د تعلیم او د علم نتیجه ده ځان یې کړولی دا دومره د صفت سیز نه دی خو یو سړی جټ دی د چا نه زده کړه نه ده کړې او د سره داسې ناشنا علم دی چې د ټولې دنیا انسانان راغون شي د هغې علم چې کوم دی ذره برابر حصې علم ته نه رسي بهترین اخلاق بهترین کردار نو دا د نبی علیه السلام د لپاره افتخار دی او دا فخر دی او دا د نبی علیه السلام معجزه ده پیغمبر اسلام د چا نه زده کړه نه ده کړې او بیا داسې ناشنا کلام هغه باندې نازل چې د ټولې دنیا کې چې کوم دی فصاحت او بلاغت دا په عربو په شان په بل چا کې نشته ورته الله قانون دا دی چې د کوم پیغمبر په وخت کې کوم خلکو په کوم سیس کې مهارت دي اکشن معجزه الله ورکي لکه د موسی علیه السلام په دور کې د جادو ډېر رواجو نو د هغې جادو د مقابلې دپاره الله حضرت عیسی علیه السلام له حضرت موسی علیه السلام له د امسا هغه معجزه ورکړه چې هغې نه به اژدها جوړېدله او د ټولې دنیا د جادوګر مقابله یې وکړله دغه شان د شعر و شاعرۍ د فصاحت او د بلاغت دور په عربو کې فصیح او بلیغ لوی لوی شاعران وپکې الله ولې د قرآن غوندې معجزه ورکړه نور بې شمېرې معجزې نبي علیه السلام له الله ورکړي دي خو د قرآن داسې معجزه ده چې دا نبی علیه السلام د دنیا نه رحلت فرمایلی دی معجزه چې کوم دی پاتې شوي نو الذین چې دي هغه کسان یتبعون چې دوی تابعداري کوي الرسول د رسول کم رسول النبي چې نبی دی او کم نبی الامیه چې هغه امی دی هغه انپړ دی الذي هغه پیغمبر یجدونه چې دی مومي هغه لره چې دی مومي هغه لره هغه پیغمبر دی مومي کوم ځای کې مکتوبا لیکل شوی عندهم د دوی سره د یهودیانو عیسایانو سره فی التورات والانجیل په تورات او په انجیل کې د نبی علیه السلام صفات
دا په تورات انجیل زبور ټولو کتابونو کې د نبی علیه السلام صفات ذکر بلکې نبی علیه السلام سره به یو ماشوم الګ راتلو د نبی علیه السلام خدمت مې کو او دغه ماشوم الګ يهودي کله دا ماشوم بیمار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه لاړ او چې دې څنګه تاسو لاړ نبی علیه السلام د دې يهودي ماشوم سر ته چې کوم دې پلار ولاړ پلار یو تناستي کټ کی نو نبی علیه السلام دغه يهودي بچی پلار ته وې استاد په هغه الله قسمی کوم الله چې حضرت موسی علیه السلام دا په حق باندې پیغمبر را لګره دي دا راته وایا چې په تورات کې زما صفاتونه وو کنو نو دی يهودي وی په تورات کې ستا صفاتونه نو دروغ وي هغه ماشوم بچي په کټ کې پروت دی هغه را پاسې دی الله پیغمبر زما دی په الله باندې قسمی چې ستاسو صفاتونو نه تورات ډک دی په هر پاڼه باندې ستاسو صفات لیکل شي او هغه ماشوم کلمه د ایمان وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ایمان په نبی علیہ السلام راوړ چې کله وفات شو په دغه مرز کې صحابه ته نبی علیہ السلام او فرمایل دا ماشوم مسلمان دی د کفن او دفن پروګرام وکي جنازه په نو صفاتونه د نبی علیہ السلام د تورات په هر ځای کې کوم دي لیکل شي د نبی علیہ السلام د سترګې مبارکي غوګونه مبارک پوزا د هر اندام غوګونه شکل مبارک دا ټول نبی علیہ السلام د تورات او زبور او انجیل په دغه ټولو کتابونو کې موجود نو الله فرمایي چې په هغه پیغمبر تابعداري وکړي چې هغه رسول او نبی دی او هغه امي دی انبړه دی الذي هغه پیغمبر یجدونه چې دی به مومي هغه لره یعنی دا پیغمبر به دی مومي څوک به مومي دا يهود او نصارا مکتوبا لیکل شوی عندهم د دغه يهوديان او عیسایانو سره په تورات په تورات کې ول انجیل او په انجیل کې دې صفاتونه به دی مومي یامرهم دی امر کوي دوی ته بالمعروف د نیکي وينهاهم او منګي به دوی لره عن المنکر د بدونه ويحل لهم الطيبات او حلالي به د دوی لپاره پاک شيزونه به د دوی لپاره حرامي حلالي کم پاک شيزونه هغه پاک شيزونه چې هغه په يهودو باندې د غي د عمل د وجنه الله حرام کړی نو هغه بچګم دی د دې لپاره حلالي کوم هغه وازګه وا چربي وا دغه قسمه دا چې کوم دی په دغه باندې په يهوديانو باندې دا الله حرام کړی وي نو دا زمون په امت کې حلال دي وازګه شو چې چربي شو دغه سيزونه چې کوم دا حلال دي خو په دې باندې حرام دي د عمل د وجنه ويحل لهم الطيبات حلالي به د دوی لپاره پاک سيزونه ويحرم او حرامي به عليهم الخبائث په دې باندې پلید سيزونه لکه وینه شولا شراب شو دا رنګ نور چې کوم پلید سيزونه دي حرام هغه په دې باندې حرامي ويضع عنهم او لرګي به د دوی نه اسرهم د دوی غبوج اسر دا چې کوم دی درون بوج ته ویل شي نو په يهودو باندې درانه بوجنه مثال دی به خیرات کو نه خیرات به اسنه قبل ترسو به چې غر ته خجول نو او هغه چې کوم دی د پاسه نو په ور را پریوت نو هغه وسوسېدل مالی غنیمت د دې لپاره حلال نو دغه رنګ چې کم کسانو نه به ګناه او شولا ګناه نو چې کم سیز به کم اندام به ګناه کړي نو هغه اندام به ځان نه کټ کو يهوديان الله به الله معاف کول دغه رنګ د دې توبه به قتل وا چې دی به ګناه وکړه نو ترسو به چې دی خپل ځان نو قتل کړي دې توبه به نه قبلې دله دا قسمه سخت احکامات د نبی عليه السلام په دین کې نشته نو ټول ورځ ګناهونه وکا اخره کې الله ته په صدق سره توبه واس الله دې معاف نه به اندام کټ کول شته دي او نه به ځان قتل ول شته دي نو دا پیغمبر بس جل گئی اسرهم ويضع عنهم او لرکی به د دوینا اسرهم د دوی غبوج دی باندې چې کوم په يهودو نسوارو چې کوم بوج پروتو سخت احکاماتو اغا به الله لري کی والاغلال او اغا توقنا اغا اتکړې توقنا الزولنه اغا به الله لري کی الذي ها زولنه او اتکړې او بیړې كانت عليهم چوي بدوي باندې ناغم دک د جامع به اسخاش وي نو چې کوم ځای به داغه نه کټ کړي نو پاکي دي
نو دغه ګران احکامات د دې په غاړه کې توقونه وو هغه به الله لرې کړي دې پیغمبر د وجې نه فالذین ها کسان آمنو چې دوی ایمان فالذین ها کسان آمنو چې ایمان یې راوړو به په ده باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وعزروه او د ده ملاتړ یې وکړو ملګرتیا یې وکړه د ده ونصروه او دوی مدد وکړو د هغه دغه پیغمبر واتبعوا النور او دوی تابعداري وکړه د نور نه مراد قرآن مجید دی قرآن مجید تابعداري وکړه الذي هغه انزل چې نازل کړل شوی دی معه د سره دغه پیغمبر سره نو اولئک هم المفلحون هم دا خلک کامیاب دي او په دغه خلکو باندې به الله رحم نور شیطانان په دې الله رحم نه کوي په قیامت کې کوم چې يهود او نصارا په يهودیت او نصرانیت باندې مړ دي په دې خلکو باندې به الله رحم نه کوي په قیامت کې بلکې دغه د بردا شرایط چې رومبي ایمان راوړي تقوا اختیار کی زکات ورګي په یادونو ایمان لري او دغه رنګ دغه پیغمبر چې کوم پیغمبر الله جل شانه اخیری را لګل دي د تابعداري وکي قرآن باندې ایمان راوړي دغه خلکو باندې به الله رب العزت رحم کوي الذين ها کسان نو باندې به الله رحم کوي يتبعون الرسول چې دوی تابعداري کوي د رسول النبي چې نبی دی الامي چې امي دی الذي هغه پیغمبر یجدونه چې مومي دوی به مومي یجدونه چې دوی به مومي هو هغه لره یجدونه چې دوی به مومي دا يهود او نصارا به مومي هو هغه لره هغه پیغمبر لره مکتوبا لیکل شوی عندهم د دوی سره فی التورات په تورات کې ول انجیل او په انجیل کې یعنی صفات په مومي یامرهم امر کوي دوی ته بالمعروف د نیکو وینهاهم او منکوي به دوی لره عن المنکر د بدونه ويحل لهم الطيبات او حلالي د دوی د بار پاک سيزونه ويحرم عليهم الخبائث ويحرم حرامي با عليهم الخبائث بدوی باندې پلید سيزونه ويضع عنهم اسرهم او لرګي بد دوی نه د دوی غبوج والاغلال او لرګي بد دین د دوی غتوقونه اسرهم بوج بد لرګي والاغلال او توقونه بد لرګي التي هغه توقونه كانت عليهم جدي بدوی باندې په يهود او نصارا باندې فالذين بسها کسان امنوا چې ایمان راوړو به په د باندې نبی عليه السلام باندې وعزروه د دم لا تړیو کو د منګرتیا وکړه ونصروه د مدد وکړو واتبعوا النور الذي او تابعداري وکړه د نور الذي د هغه نور انزل نازل کړل شوی دی معه د سره یعنی د نبی عليه السلام سره چې قرآن مجید دی اولئک هم المفلحون هم دا خلق کامیاب دي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله